کو څوک په رزق کې برکت غواړي د سورة النمل دا وظیفه دو کی الله پاک بوله رزق ډیر زیات ورکی کو څوک په غمونو کې راګرځي فکرونو کې راګرځي دغه غمونو دغه فکرونو نجات غواړي نو د سورة النمل دا وظیفه دو کی ان شاء الله العزیز الله پاک به د غمونو نه فکرونو نه لرکی کو څوک قرضدار وي او د قرض نه د نجات لپاره د سورة النمل دا وظیفه شروع کی الله پاک بوله قرض ختم کی کله چې څومره لوی حاجت وي او د سورة النمل دا وظیفه شروع کی ان شاء الله العزیز الله پاک بوله ټول قرضې دا ختم کی بکور کې څومره زناور دی یا مطلب مار شو لړم شو دا غرنګ شیاطین شو یا کور کې پیریان شو د هغې نه د بچاوي لپاره د سورة النمل د وظیفه دو کی ان شاء الله العزیز الله پاک به په کور کې پیریان دا محترم ختم کی نن چې محترم زمونږ کوم وظیفه ده دا د سورة النمل وظیفه ده او سورة النمل قرآن مجید په سورتونو کې بهترین او اعلی سورت دی په دې سورت کې محترم الله پاک د حضرت سلیمان علیه السلام د بادشاہي ذکر کړی دی په دې صورت کې الله پاک د سلیمان علیه السلام د تحت او په دې صورت کې الله پاک د ملک بلقیس او د سلیمان علیه السلام ذکر کړی دی نو ډیر زیات زبردست او ډیر زیات اعلی صورت دی که بچا باندې محترم قرض وي او د سورة النمل دا وظیفه کول غواړي ان شاء الله العزیز دا وظیفه دو کی الله پاک بوله ټول قرضې دا به ختم کی کو څوک د الله پاک د نعمتونو شکریا ادا کول غواړي د سورة النمل لا وظیفه دو کی ان شاء الله العزیز الله پاک با د دې انسان د شکریا قبولم کی او رزق او نورم ډیر زیات ورکی کو څوک د کاروبار د بار وظیفه کې الله پاک بوله کاروبار سیوا کی کو څوک د حاجت لپاره وظیفه کې الله پاک بوله حاجت پوره کی دغه رنګ چې سونم په دنیا کې ټینشن دی مصیبت دی تکالیف دی چې څومره سدي ټولو لپاره د سورة النمل د وظیفه وکي ان شاء الله العزیز الله پاک به تاسو ټول قرضې به ختم کی حاجتونه به الله پاک تاسو پوره کی پریشانی محترم د الله پاک ختم کی د هر قسمه درد نه د هر قسم تکلیف نه دا تاسو بچي او خاص کر د مال دولت د پاره د عزت د پاره د شهرت د پاره دا صورت د ډیر زیات عظیم شان صورت د اوزان لشان لري نو وظیفه دا سره سورۃ النمل کتا سره وظیفه کول غواړي مکمل یقین سره د محور دا چې تاسو په سورۃ النمل روزانه یو پیروای تر یوې هفته پورې روزانه به یو پیروای تر یوې هفته پورې ان شاء الله العزیز تاسو به 2 ورځې د عمل نه کړی یا 3 ورځې یا 4 ورځې الله پاک به تاسو کار تاسو حاجت دغه رنګ تاسو قرض د هر څه الله پاک ختم کړی وي سمم چې انسان په کورونو کې راګرځي دردونو کې دي دا بول الله پاک ختم کی نو ترتیب بداوي چې 3 پیری منګه درود شریف وایو او بیا د هغه نه بعد روزانه یو پیرا سورۃ النمل دا شروع کو او بیا د هغه نه بعد 3 پیری درود شریف او بیا د هغه نه بعد وګده دوا ان شاء الله العزیز چې سم د الله پاک نغواړو الله پاک به موږ تاسو سره ضرور راکړي نو ډرایو کوي کوشش وکړي او په توجه سره وظیفه وکړي د ځړن وکړي ان شاء الله العزیز الله پاک به تاسو مرادونه دا محترم پوره کوي الله پاک پریشانی دا به حل کوي چې څومره مسائل دي مصائب دي دا به ټول الله پاک ختم کړي